کریم کې صفا آیتونه دي چې ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کته تدوین تپوسو کې چې د اسمانونو چا پیدا کړی دی او زمکه چا پیدا کړی دا، قرآن وی لا یقولن الله، دی ورته وی چې دا یقینا دا کار الله کړی دی. نو الله خو دې پیژاندو. ولئن سألتهم من خلقكم، کدا تپوسو کې تاسو چا پیدا کړی، لا یقولن الله، دی به چې موږ الله پیدا کړی. د الله په وجود باندې جګړه نه وه، الله یې منو، خو د الله سره یې شرکونه کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د تکمیل، د دین د غلبې د فارغلو دین موږ ته مکمل کو. په دې کې هیڅ قسمه کمی نشته. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کومو صحابه تربیت وکړو، نو دا تربیت یوازې داسې نه و چې هغوی ته څه مذهبي رسومات وښودل، بس صرف د جومات ژوند یې ورته وښودو چې جومات کې به سړی څنګه مونځ به څنګه کوي، پنسۍ به اوچتې کي، لاسونه به په نامه باندې یا په سینه باندې کېږي، او د هغې نه پس دقه مسواک به استعمالي او تسبیح به اړوي، بس دې ته مؤمن وایي. موږ ته غټ بزرګ هغه سړی ښکاره کېږي چې تسبیح ورسره په لاس کي. موږ ته غټ بزرګ هغه سړی ښکاره کېږي چې تسبیح او څومره د چا سره غټې تسبیح هغه موږ ته غټ بزرګ ښکاره کېږي. دا زموږ د دین تصور دی. تاسو خلاصه کې قسم چېرته داسې یو سړی وایي نو که نه چې تک سپین پټکی او تک سپینې جامې او تک سپین صادر او غټه کونډۍ او دا زر دانې تسبیح اوس ما ولیدلې، زه به ورمنډه کوم، لاس به ښکلوم چې جي بزرګ او بس حضرت صاحب راغی، حضرت جي صاحب راغی، دې حضرت جي نه موږ بیا تاویږو چې دا بزرګ دی. ولې بزرګ دی؟ ځکه دا شکل یې ډېر مزیدار دی، تک سپینه ږیره او تک سپین سړی او تک سپین صادر او تک سپین پټکی، غوټې غوټې تسبیح. یعنې موږ ته ټول دین همدقه ښکاره کېږي، داسې نه د عزتمندو دینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی او 23 سال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم محنت وکړو، دای داسې محنت کړی، داسې محنت لکه ستاسو خیالي که نه، دا ترکان نه ترکان، دا ترکان چې کله دروازه جوړوي که نه، د سره پنسل مي، د سره دا رندې مندې مي، د سره دا تخزه مي، دا سولي ورسره همي، اره ورسره همي، هر یو شی ورسره او دا د لرګي نه تاو راتاو شي او دا سترګه ورته پټه کړي او بیا به چې کله توګینو پر لرګي پر رنده باندې او بیا د ماشین په دې رنده باندې او دا سولي پکې تاوهي راتاوهي، نو په آخر کې بیا د دروازه په یو شي کې پټ کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو ته دقه شان د سترګې پټې کړې وي، داسې ورته کتل چې کم فرق پکې، کم کمی پکې دی. نو چې کم کمی په نظر باندې ورغی، فوراً به نبی علیہ السلام دغه اصلاح کوله. لہذا نبی علیہ السلام د فرد اصلاح وکړله، د اجتماعیت اصلاح وکړله، د بازار اصلاح وکړله، د تجارت اصلاح وکړله، د سیاست اصلاح وکړله، د عدالت اصلاح وکړله، د معیشت اصلاح وکړله، د معاشرت اصلاح وکړله، ټول دین مکمل کو. دین موږ ته خو بلکې په جوماتونو کې یو خو زه بار بار دې خبرې وضاحت کړی دی، داسې نه یم چې په جومات کې به سړی پاسېږي او جلسې به کوي، اوټونه به غواړي. خو دارنګې د اسلام د حکمرانۍ تصور به چالم نه ورکې او دې ته به وایي چې یاره دا خو سیاسي خبر دی، په جومات کې به دې کې حصه نه لې، دا تا اصل کې دین غلط یاد کړی دی. یا په عدالت کې به کار نه لرې، یا دا چې بس په بازار په ژوند کې ستا کار نشته. او موږ یو خبره مشوره کړې وه چې ملا کې دوړ مسجد تک، ملا کې دوړ مسجد تک، ملا به د جوماته پورې منډه وهي. نه جي نه، داسې نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جومات د پورې منډه والا، خو د رسول الله عدالت په جومات کې و، د رسول الله جیل په جومات کې و، د نبی علیہ السلام مدرسه په جومات کې و، د رسول الله عبادت په جومات کې و. نو الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا بازار ته نتلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عدالت ته ځکه نتلو چې دا عدالت و. نبی علیہ السلام دا ټول کارونه په دې جومات کې دننه کول.